خو اصل دا علم او دا زده کړه دا د عمل نوم دی چې انسان په معاشره کې د اسلام دپاره څه کردار ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله آسماني وحی راله او الله پیغمبر ته وفرمایل چې یو جماعت برابر کا، یو ډله برابر کا او دا ډله په دې عالم باندې خوره کا، د دې دپاره چې خلکو ته انسانیت وښیي، د الله د اسلامي نظام او د قانون نه خبر کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم پاڅېدل او دعوت یې شروع کو، محنت په عالم کې وکړو. الله یو داسې جماعت برابر کو، داسې یو ډله چې د هغې نامونه دا په تاریخ کې څوک نشي پیش کولی. د آدم علیه السلام نه راواله د قیامته پورې چې څومره انسانیت په وجود کې راځي او راغلی دی، نو علامه ابن جوزی رحمه الله ذکر کړي دي چې د صحابه کرامو په شان خلق به پیدا نشي. او رسول الله فرمایلی صلی الله علیه وسلم چې الله ماله دا خلق چان کړی دی او زه دې ولا خاص کړی وما د آدم په اولاد کې. نو دې مدارسو کې دا خدمات دغه پیغمبري خدمات دی. د قرآن او د حدیثو مقصد دا نه دی چیرې موږ به قرآن وایو حدیث به وایو او دې ته به عملي جامه نه اغوندو. الله ته محبوب شخص هغه دی چې د هغه ژوند اسلامي، د ده کورنۍ ژوند، د ده بهر، د ده په بازار کې، د ده په مدرسه کې، په جومات کې، په کلي علاقه کې، په عالم کې، دا نمونه یې الله وایي. داسې دین الله غواړي او داسې اسلام الله د انسانانو نه غواړي لکه څنګه چې هغه اسلام صحابه کرامو پیش کړی و. الله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله کو داسې ایمان امراوړ لکه صحابه چې کوم صفات خپل کړي او ستاسو ایمان په هغه صفتونو باندې دا مزین شو، نو الله فقد اهتدوا، نو تاسو هم په هدایت باندې وئ. او کو چرته ستاسو ایمان د صحابه په صفاتو باندې مزین او متصف نه وي، نو ګوره دا ایمان نه دی، دا منافقانه ایمان دی. نو موږ به کوشش دا کوو چې دا ایمان چې الله کوم ایمان غواړي، قرآن د کوم ایمان تقاضا زموږ نه کوي، د کوم ژوند تقاضا زموږ نه کوي، د کوم عمل زموږ نه مطالبه کوي چې هغه ایمان موږ خپل کړو. بهر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا جماعت جوړ کو، نو دا جماعت یوازې د درس او د تدریس والا نه و، ګنې چې هغوی ټول ګنې مفسرین و، یا ګنې ټول محدثین و، یا ګنې صحابه ټول فقها و، یا ګنې ټول تجارتګر و، یا ټول زمیدار و. نه نه، پاکې مختلفې شعبې وي. په صحابه کرامو کې مجاهدین هم و، په صحابه کرامو کې داعیان هم و، په صحابه کرامو کې مقررین هم و، په صحابه کرامو کې مفسرین هم و، په صحابه کرامو کې محدثین هم و، په صحابه کرامو کې فقها هم و، په صحابه کرامو کې یو د تصوف نظریه والا خلق چا بزرگان و ته موږ په معاشره کې وو، هانکې ټول صحابه کرام بزرگان دي، خو په یو خاص صفت سره په تواضع عاجزۍ سره بعضې صحابه مشهور دي. لکه هغه کې ابوذر غفاري دی، چا د خلوت زندگی تیروله. عثمان بن مزعون دی رضی الله تعالی عنه،
هغه د خلوت زندگی خوښوله چې منګه بس صرف د الله عبادت کو د مخلوق سره زمونږ اختلاط نه وي ناسته پاسته نه وي تجارت نه وي ذمهداره نه وي صرف د الله عبادت منګه دا کوشش کو چې د اسلام ترقی په دې باندې به راځي چې څنګه صحابه کرام پیغمبر جوړ کړي وو د هغې مختلف جماعتونه او د دې ټولو رجعه یو قانون ته کېدله صحابه کرام چې څومره شعبې دي او په هره شعبه کې کار کوي د هغو ټوله رجعه یو ته کېدله اعلای کلمت الله د هر سړي دا کوشش دی چې د الله دا قانون به څنګه چوج او د الله دا قانون دا نظام به په دې ملک باندې څنګه لاګو شي دا غلا او دا ډاکي او دا بدنظمي او دا زناکاري او دا قتل او قتال او دا رشوتونه دا بد اخلاقی دا ټیکسونه دا رشوتونه دا به څنګه ختم شي او اسلام هم دقه خبره کوي اسلام هم دا خبره کوي چې ان الدین عند الله الاسلام الله وی کوستا اندرونی ژوند دی کوستا بیرونی ژوند دی ګوره دا صرف به اسلامي بل معتبر الله وی نه دی هغه صحابه کرامو د پیغمبر نه زده کړه وکړه هغه صحابه کرام څه پیغمبر حبشې ته ولېږل څه یمن ته ولېږل څه کوفې ته ولېږل څه شام او عراق ته ولېږل څه اردن ته ولېږل په تمامه دنیا باندې خواره کړه او هغوی د دغه اعلای کلمت الله او د الله د نظام کوشش وکړو په تمامه دنیا د الله قانون نافذ کو خو ګوره اصل مسله دا وه چې پیغمبر ورته کومه ډیوټي سپارلې وه هغه ډیوټي برپور ادا کړې ده دا نه ده لکه زمونږ او ستاسو معاشره کې خو یو سړی ډاکټر دی او په ډاکټرۍ کې د اسلام خدمت کوي نو موږ هغه نظر کړی چې یاره دا خو حرام خور دی او که یو سړی پروفیسر دی او هغه په اسلامي طریقه باندې د خلکو تربیت کوي د کالج او د یونیورسټۍ والا ذهنونه جوړوي موږ هغه په نظر کړی دی چې یاره دا سړی صحیح نه دی غلط که یو سړی مجاهد دی او هغه د خپلې وینې او د مال جان قرباني ورکوي هغه موږ ټارګېټ کړی چې دا خو غټ دهشتګرد دی دا خو تخریب کار دی او که یو سړی د مدرسې محتمم دی که یو سړی د مدرسې ناظم دی که یو سړی په مدرسه کې استاذ قاری دی هغه د خلکو په نظر کې ټارګېټ دی چې مړه دوی خو د مدرسې روپۍ وخوړې دا ټول تهمتونه بدنامي دي د اسلام چې په زوال دی دا د مسلمان نه په خپله په زوال دی ښکته روان دی اسلام ترقی نشي کولی تشریح غلطه روانه ده زما او ستا بچی هغه یورپ ته روان دی منډه د یهودي صفت کوي هغه خلک چې هغوی له د استنجا طریقه نه ورځي هغه خلک چې هغوی اودس ماتې اودس نه وچوي هغه خلک چې د ځان سره سپي څملی هغه خلک چې د خنزیر غوښې وینې څکي هغه خلک چې هغوی د جنابت نه غسل نه کوي د هغوی صفت کوي او د مسلمان او د اسلام غیبت کوي په موږ باندې دا څومره دا د مغرب دا تصور او دا نظریه غالبه ده او خاص کر په دې نوجوان طبقه باندې زما کلک عمر وشو یا به موږ وړي یا ژوندي د هر کور به 15 او شپږ په یورپ کې ناست اسلام تشریح هلته غلطه وکړه وی دا مسلمان دهشتګرد دی او دا مدرسې هم دهشتګردي دي او دا امامان او ستاسو د قرآن او د حدیث رهبران دا وی غلطه نظریه جوړوي د اسلام غلطه تشریح روانه ده ما او طالبه په دې معاشره کې داسې افراد برابرول غواړي چې د اسلام تشریح وکوي هر لغت یاد کوي هر ژبه یاده کوي صحابه کرامو هر لغت یاد کړی په هغه زمانه کې فارسي وه عبدالله بن عباس په یوه هفته کې فارسي یاده کړې وه د پیغمبر په امر باندې او د قرآن ترجمانی به خلکو ته په فارسۍ کې کوله ضرورت د هغه وخت رالی رسول الله سلام ته دعا وکړه و زمانه کې د لغاتو ضرورت دی د عربیت ضرورت دی د انګلیش ضرورت دی
د اردو ضرورت دی ته به د خپل اسلام تشریح چاته څنګه کې چې تا د خپل اسلام حقایق او د اسلام رهنمایي ته په یو لغت او په یو ژبه کې نشي کولی ته به یو کافر څنګه مطمئن کی په اسلام به ته څنګه پوهه کې چې تا ته ووایه چې یاره د جهاد خو قتل او قتال دی او مسلمانان خو یو بل وجني او مسلمانان خو غلاګانې کوي او مسلمانان خو بدکاریانې کوي او فلا کار کوي فلا کوي ته به د اسلام نه څنګه مطمئن کې ته به تاسې ناستې رونو دا اداره زمونږ مقصد دا چې د دیوبند چې کله تادو کېښودلی شو او په دیوبند کې کله علم زده کېدل او د علم سره سره به عصري تعلیم هم ښودلی شو چې یو سړی یو طالب العلم عالم به دوره حدیث کو نو ده به ورسره 14 کړی و ده به ورسره 14 کړی و دا به په عربیت ماهر و په انګلیش باندې به ماهر و په اردو باندې به ماهر و غیر مسلم و محنت وکړو علماء کرام او د عصري تعلیم والا او دینی تعلیم والا ټکراو وکړه او د یو بل په منځ کې ډېره فاصله پیدا کړله چې دا ځان له علم دی او دا ځان له علم دی نه چې څنګه صرف او نحوه ده چې څنګه علم تجوید دی چې څنګه علم منطق دی چې څنګه علم فقه ده دا د قرآن او د حدیثو د خدمت دپاره ده منګه به دا لغات یادو کو انګلیش دی کو عربیت دی کو فارسی ده کو اردو ده کو پښتو ده دا به دې له یادو چې دا قرآن او حدیث د الله او د رسول امانت دی چې دا منګه خلکو ته په صحیح طریقه پیش کړي د اسلام تشریح منګه او تاسو نو بار کیفک د دې علم دا مقصد ګوره نه دی چې دا فارغېږه او بس په سوړو ننوځه او یا د علم دا مقصد نه دی چې ته به علم کې او صرف امامت به کې او یا به صرف تراویحات کې او یا به صرف محتممی او یا به ناظمی او یا به په مدرسه کې مدرسي نه ستا غاړې ته یو لوی قانون در واچاو الله وایي اوس د خلکو نظریه زما سره جوړه که دا قانون الله وی لاګو کول غواړي د دې لپاره پیغمبر په کومه طریقه جدوجهد کړی دی دا مخ په وړاندې وړل غواړي زما او ستا د ملک 75 سال وشو د ازادۍ او د ملک نظام نه جوړیږي ولې ستا په هره اداره کې کرپشن دی ستا په هره اداره کې غل دی ستا په هره اداره کې زناکار دی ستا په هره اداره کې ټکس والا دی ستا په هر اداره کې د الله دشمن دی د مخلوق دشمن دی هغه د الله حق نه ادا کوي نو د مخلوق دا به څه ادا کړي من لم یشکر الله من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې خلکو حقونه وي د الله دا به په طریقه ولا وي عمر رضی الله تعالی صحابه ته خط ولیکو گورنرانو ته ویل چې څه د مانځه اهتمام نه کوو معلومه ده شوله چې دی به د خلکو حقونه وي چې هغه مون نه پیژني هغه د اسلام د الله او د انسانیت په منځ کې فرق نه پیژني چې ماته الله څه وایي او د انسان ماته څه وایي نو ملک نظام دې له نه جوړېږي ورونو په تاسو باندې د اسلام د ترقۍ دارومدار دی تاسو به د دې ادارو کې زده کړه کوئ اسلام به یادوئ او دا عزم او قصبه کې چې زما په دې ملک باندې یو جبري یو ظالم حکمرانان غالب شوي په هره طبقه کې کو د ډاکټر بچی دی نو ډاکټر دی کو د کرنیل بچی دی کرنیل دی کو د بریګیډیر بچی دی بریګیډیر دی کو د پروفیسر بچی دی پروفیسر دی کو د خاصدار زوی دی نو خاصدار دی هر ځان له جاگیر ګرځولې دی ملک ټول هړپ کړی دی اسلام ترقی ته نه پرېږدي دې له به دا نوجوانان تیارو دا په دې کې به ډاکټران هم ناستي په دې کې به انجنیران همي په دې کې به کرنلان همي په دې کې به بریګیډران همي خو دا به اسلامي دا به داسې خلک وي لکه د رسول الله صحابه هغوی چې به دې ادارو کې کار وکړو چې ستا یو صحیح ډاکټر دی یو خپل اسپتال ته رالی د بل ډاکټر مجال نشته چې یاره دا به غیر شرعي کار وکړي
ستا ډاکټر د کارخانو څخه خبره کړې ده چې ماله به سالر لګې، ماله به د 2025 ګاړی زه به ستا ډسپرین ګولۍ، زه به ستا پلیجیل ګولۍ، هر بیمار ته لیکمه، هغه ستا نه مخکې خرڅ شوی دی. خو تا ته اکسری کېږي او که نه کېږي ته به اکسری کې، هغه مخکې خبره شوې ده. ستا د نادره دغه حال دی، ستا د پاسپورټ د دفتر دا حال دی، ستا د کالونو دی دا حال دی، نو څه به کوئ؟ دا نسل صد په صد تباه کېږي نه؟ عزم برونو کوئ، قصد به کوئ چې صحابه کرامو د الله دا دین په څه طریقه خور کړی، په هغه طریقه دا دین خورول غواړي او په دې ملک دا نظام رایج کول غواړي، پرسکون زندگی به تیره کوي. نو دا سکوله دا یو آله ده، دا یو ذریعه ده. زمونږ مقصوده د الله او د الله د رسوله دین یادول او هغه دین باندې په خپل عمل کول او مخلوق ته رسول. زمونږ دا درې ټکي دي: قرآن یادول، حدیث یادول او قرآن او حدیث باندې په خپل عمل کول او په مخلوق کې هغه رایج کول. ځان به نمونه کو. اوس یو عالم دا نشي ویلی چې زما په شان شه. صحابي به لاړ هغه ویل کونو مثلنا، ویل څنګه شوې زمونږ په شان شئ. موږ دا شو ویلې ستاسو پلرونو شل کاله تبلیغونه وکړه. ته ته تپوس وکړې سورې فاتحه ترجمه درځي؟ ته ته تپوس وکړه بابا ته خو مقیم یې، زما په کور کې شرعي پرده نشته، د تره د زوی نه موږ پرده نه کوو، د ترور د زوی نه نه کوو، د ماما د زوی نه نه کوو. سره د تبلیغ څه پیدا ده؟ ته مولوي صاحب عالم یې، ستا د کور والا شرعي پرده نشته، ستا د علم څه پیدا ده؟ ته د علاقې له نامونه نه یې. هغه عالم لیکلی دی وی الدنیا بستان، دا دنیا باغیچه ده، زینت بخمسة اشیاء، الله په 5 شیانو ښایسته کړې ده، یو پکې علم دی. په علما والله دنیا ښایسته کړې. بیا وایي چې عالمان زمونږ نه بېلارې شي او عالمان زمونږ نه بې عمله شو، نو موږ به اقتدا په چا پسې کوو؟ خلک خو عالم پیش کوي مولوي صاحب دا کار کوي، نو موږ به کوو. چې د مولوي صاحب واده په غیر شرعي طریقه دی، د مولوي صاحب بچیم ګیره او برید خرولي، د امي سړي بچیم ګیره او برید خرولي، د مولوي صاحب لور ما هغه هم غیر شرعي جامه اغوندي او ستا بچیم غیر شرعي جامه اغوندي. نو زما او ستا فرق څه دی؟ زما دا 20 کاله محنت په څه لاړی؟ دې سبا بایکاټ کې اسلامي طریقه به خپلې. نو بار کې دا سکوله دا اداره دا یو شی دی، دا لازم او ملزوم دی زمونږه. موږ چې څنګه په سکول کې محنت کوو داسې په مدرسې کې الحمدلله محنت دی. ستاسو دغه جایزه یې د انقلاب کې زمونږ نه دا جایزه لږه لیټ شوله، د هغې وجه دا وه چې اسباق لږ کم ویلې شوي وو. نو استادانو مشوره وکړه چې ځه دی به د سکول جایزه والي او د سکول د جایزې نه مخکې به موږ وروسته بیا د مدرسې جایزه والو. هغه هم زموږ په فکر کې ده. دا به یو شانتې رواني، هره میاشت به جایزه چې څنګه دیو له انعامات ورکړی کېږي، د مدرسې طالب العلم له هم دغه انعامات ورکړی کېږي. چې څنګه د مدرسې د طالب سره رویه ده، دا به زموږ د سکول د طالب العلم سم دغه رویه، او چې د سکول د طالب العلم څخه کمه رویه ده، هغه به د مدرسې د طالب سي. چې څنګه زموږ د مدرسې د استاد احترام دا په طالب باندې فرض دی، داسې د سکول په طالب باندې هم د مدرسې د استاد احترام فرض دی. خو دا ستا بالفعل استاد نه دی او ستا براه راست استاد نه دی، چې په اداره کې دی دا ستا استاد دی. دې ته په یو نظر باندې ګوري. دا اخلاق دي، دا آداب دي پیغمبر صحابه ته خوستلی. نو دا سکول الله رب العزت د نورم ترقی ورکی ان شاء الله تعالی. زمونږ سوچ دی، فکر دی چې دې کال 5 دی، کال له به 8 پوري، دا 8 پورې سیټینګ بای او چې څومره ماشومان دي د هغې به د دینی تعلیم سره عصري تربیت منګه کوو. او دا خبره یاد ساته چې زمونږ په معاشره کې د سکولونو پرایویټ صرف تجارت دی. د وړو د هغې صلاحیتونه د خاورو څخه خاورې کړه. منډه ستا په سکول کې امتحاني، پرنسپل او د سکول استاد ستا له نقل درکوي. نو چې دا زما سار له افسر شي د به څه حالي، چې هغه خپل دستخط نشي کولی، هغه د اردو ریډینګ نشي کولی،
هغه د انګلیش تلفظ نشي کولی او دا معاشره کې ساور له په ما باندې مشر دی هغه راغلی په څه دی په رشوت هغه په یو چرګوړي باندې نه هم پاس کلی په یوه قولانګۍ چرګه باندې لسم پاس کلی او هغه دغه پرچود دی په دې چرګانو باندې دا دی حد ته را رسېدلی دی د دې نه به زه د خیر تمه وکړم او خو یې په غلا د وخت نه عادت کړی په رشوت یې د وخت نه طالب العلم عادت کړی تباه کړی دی صلاحیت زمونږ تباه شو د وړو قابلیت تباه او برباد شو منګه دا عزم کړی چې تاسو به انشاءالله چې زما د طالب العلم او د شاګرد د دې صفې د ایجوکیشن د طالب العلم نه هم او لسم و نو زه به تا ته په امتحان حال کې ولاړ یم او اعلان به کوم چې زما په طالب العلم به نقل بندي دا استادان به ولاړې چې دا په خپل قابلیت دا پرچه کوي دا به زه د باجه ورلډ پرایویټ سکولونو ته ښیم چې ستاسو د چرګانو لسم او زما د محنت لسم زما د طالب العلم هغه د شپې را پاڅېدل د هغه استادانو محنتونه او دواګانې او ستاسو رشوتونه چې تاسو ډایرکټرانو له او تاسو د چیکینګ والا لره هغې ایجوکیشن افسرانو له جامې کړې وي او دی الله رب العزت ته جړې دي اوښکې توی کړې ده ستا طالب العلم به م راولو او زما طالب العلم به م راولي دا نظریه ختمه او دا د نقل زه به تاله اوس د دوریدي سند درکم او د دیوبند نه به یې دلره وغواړم نو څه به پې وکړي چې ته په منبر به د خلکو رهنمایي کوې که نه ته به څه وې سارله نه په خپل قابلیت برونو مخکې ځو زمونږ ټولې ادارې حلاکت ته روانې دي د اسلام نه خلاف دي ستا په سکولونو کې دا پرموشن پیس دی د هغه خوار د سار د روزۍ درک نه لګي ته ترې پرموشونه الې پرچې ټولې ټوټل شپږ پرچې ستا په 10 روپۍ کېږي په 2 روپۍ پاڼه ده 350 ته د طالب العلم نه الي وایي دا پیپرمني ده په پیپرمنۍ دې ستا څه ګلی وشي تا د تعلیم نه تپوس کړی دا خو یتیم دی د دې خو د سار روزي نشته دا خو غریبانان دي د زکات مستحق دی او 3.5 او 400 دا کاروبار دی ورونو تعلیم ختم شوی دی په معاشره کې عزم او قصد وکړئ چې تعلیم وجود له بیرته راولو او د تعلیم له موږ ترقي ورکو او دا تصور د نقل موږ مکمل د خپل ذهنونو نه وباسو زه به تا خپل زما د 4مې درجې امتحانو او په 4مه درجه کې مالا د 2مې درجې امتحانو او زما په کراچۍ کې په منطق کې مالا یو سوال په پرچه کې نه راتو 2 سواله مې وکړل یو سوال مالا نه راتو بس پرچه مې راواغستله او جمع مې کړه استاد را پسې غږ وکړ چې سوالات دې 2 حل کړي مالجي دې 4 کې یو هم نه راځي بس دا 2 راتله دا مې وکړه 6 سواله یې په 6 کې 3 حل کولي مال 2 راته زده دا یو مې بالکل په ذهن کې نشته د خاصیات الابواب سوالو او په ما څه بیماری راغلی و بس هغه ما نه وکتي نو ما ته ویل چې یو کس به درته ووایي خو دا سوال مه پرېږده مالجي دا علم زه د دې دپاره نه کوم حقه سوال زما داسې پاته شو او زما 470 نمبر یې رالی او په دقه پرچه کې نمبر یې کمې وي او بیرته د ادارې والا راته ویل چې دا ضمني ورکه مال زه نه خاصدارۍ له کوم نه ډاکټرۍ له کوم دا علم ما الله له کړی خو زه یو نمبر هم وانه لمه چې زما نه الله د دین خدمت علي اخلي به او چې زه هره ورځ په ټول پاکستان کې 1 نمبر راځمه او چې د دین خدمت نه نه لالي نو بیا به هم چېرته ځمه او په ریړو به جوړې به خرڅوم نو چې خدمات د نه الله رونو علي دا په نقلونو باندې نه علي نو دا د سکول تعلیم به موږ وجود لراولو دا به خپل معیار ته موږ رسو چې څنګه زموږ الحمدلله د وحدت المدارس اسلامي بورډونه دي پای کې څنګه د نقل پابندي ده پای کې څنګه طریقه باندې امتحانات دي دا د سکول امتحانات به موږ په دغه طریقه لو ستاسو دا جایزې چې اخیستلی شي په نقل په تاسو بند دی که نه نقل تاسو نه کوئ دقه شان به انشاءالله تعالی ستاسو محنت کیږي او تاسو به دا نور امتحانات د 10 او د 10 په دې طریقه باندې ټول ورکوئ ټولو به دا زما سره موافقې وئ چې نقل به د ذهنونو نه وباسو دا به وعده چې ګوره نقل به نه کوو کو تاسو بلې ادارې له زمانه لاړ شئ هم نقل به نه کوئ
دا علم به د الله دپاره کوئ مه کوه چې دا خلک څه کوي او ستاسو دا محنت دا یو خبره یاد ساته من جد وجده چا چې کوشش کړی دی نو هغه موندلې ده دا به یاد ساتئ انشاءالله تعالی چې تاسو محنت وکړو الله به تاسو خپل مقام ته او خپل منصب ته ورسوي خو دا کمې خبرې چې تما وکړلې په دې خبرو باندې به موږ او تاسو عمل کوو کوشش به کوو طالب کې الله ډېر غټ استعداد پیدا کړی په طالب کې قسم په الله چې کم استعداد الله پیدا کړی دی ګوره دا د سندانانو دماغ الله دی وله ورکړي د سندانانو دی د الله بنده دا کم کتابونه چې وایي دا تفسیر او فقه او دا شی نه ګران دي دا د یو آیات درې معنی کول او 15 توجیحات کول دا ته منډه یو لوی تعلیم دی کړی تا هغه ته ووه د یو حدیث 15 توجیحات کول او د هغه عبارت برابر مرکوټ ماشوم د 2 کالو د الحمد نوانه د والناس پورې په زور زیر شد مده په جزم سره ټول قرآن یاد کړی دا به د چا پلار یاد د قرآن ته تاسې وګوره دې سپارې قرآن دی 114 سورتونه دي دا په زور زیر سره داوی او شاته پسې دنیا ولاړی او دا د 2 او د 8 کالو طالب العلم مخکې شوی او دقه طالب العلم دا ټول قرآن په دې رمضان کې اوري دا رسې آسان کار دی د قرآن نه دا څه ګران علم نه دی رونو دا اوس د 5م څلورم کې ماشاءالله زموږ دا طلبا دي دی چې 6م او 9م ته راورسېدل انشاءالله دا محنت ورسره روانو د دې استعداد به ته ویني دا به موږ په نمونه کې د علاقې ته پیش کوو خو کوشش به دا کوو چې استادان کمې خبرې کوي په هغه باندې عمل کول د ادارې د قوانینو خیال ساتل د استادانو د خبرو خیال ساتل د استادانو ادب کول د ادارې ادب کول د هغې تشهیر کوله نمک حرامي نه کول نمک حرامي به نه کوې چې استاد نه د علم یاد کو د هغه بلکل به د هغه د عیوبو نه ځان ړوند کوڼ کې چا کې کم عیب یې ځان به ړوند کوڼ کې بس هغه نه استفاده وکړه فایده ترې نه حاصله کړه انشاءالله تعالی الله به هم د اسمان ستوري وګرځوي امام بخاري هم زما او صاحب شان انسان و امام ابو حنیفه هم دغه شانتې و صحیح شوله دا سیدانان ټول زما او صاحب شان انسانان دي خو هغو محنت کړی دی او موږ ونه کړو نو موږ به خپل محنت کوو د هغو مقاماتو ته به انشاءالله تعالی الله رب العزت د استادانو او د والدینو په دعاګانو باندې موږ او تاسو رسوي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تجعل فتنه للقوم الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله زمن پټ او ښکاره ټول ګناهونه معاف کا یا الله عمدن قصدن خطا نسیانا ټول ګناهونه زمونږ معاف کا یا رحمان یا کریم ذاته د څومره طلبا چې راجمع شوي دي او الله دې پروګرام لراغلي دي یا الله د ټولو نه د وخت امام بخاري او امام مسلم امام ابو حنیفه او شافعي رحمهم الله د هغوی په شان خدمتونه ته الله واخله یا الله د مور او فلاره او د استادانو او د علاقې او د ملک د پاره د سترګو یخوالی وګرځوه یا رحمان یا کریم ذاته دا څومره علوم چې موږ زده کوو په دې باندې په صحیح معنی باندې د عمل کولو توفیق راکړه رحمانه د بې عمل علم نه موږ ټول الله وساته یا رحمان یا کریم ذاته د دې ادارې چې څومره ضروریات دي د خپلو خزانو نه پوره کړه الله موږ د مخلوق د محتاجۍ الله وساته یا الله د خپل درنم الله بل درته مه ودروه الله چې د دې مدرسې او د دې زمونږ د صفا ایجوکیشن څومره استادان دي او د صفا دارالعلوم څومره استادان دي الله د ټولو اتفاق او اتحاد نصیب کا الله د هغوی دا محنتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کا یا رحمان یا کریم ذاته د دې په محنتونو باندې دا اداره په دې تمام ملک الله وزلوه یا الله د دې هر طالب العلم او هر شاگرد الله په دې ملک وزلوه یا کریم یا رحیم ذاته د ریاکارۍ د عملونو نه موږ ټول محفوظ وساته الله ته زموږ د ټولو نه راضي شه الله داسې راضي شه چې بیا ناراضه مه شه الله په دې ملک د اسلامي نظام او د اسلامي خلافت الله قانون نافذ کا
یا الله رحمانه چې څومره مجاهدین دي په هر ملک دی الله د هغو حافظ او ناصر شه. الله چې څومره کفار دي او د هغو ملګري دي الله د هغوی څومره الله چلونه دي الله د اسلام او الله د مسلمانانو خلاف الله تی نس نابود کا. الله د فرعون او د قارون او د حامان په شانت الله د مخ د ځمکې نه پناه کا. الله خصوصا زمونږ په باجوړ کې امن راوله. الله اسلامی نظام پکې راوله. اسلامی خلافت پکې الله راوله. الله زمونږ په ژوند باندې الله د اسلام قانون په دې ملک نافذ کا. یا رحمان څومره بیماران دي شفای کامله عاجله ولا ورکا. چې څومره مړي شوي دي الله او څومره شهدا درغلي دي د ټولو مغفرت الله نصیب کا. د پیغمبر او د صحابه په صفونو کې مونږ ټول را پاتسوه. الله چې د دنیا نه درځو د کامل ایمان سمدر والا دا کلمه په خوله جاری که لا اله الا الله محمد رسول الله وصلی الله تعالی علی خیر خلق.